د الله په نیز باندې تک تور جلیبیب غوره دی. علما د تاریخ لیکي چې جلیبیب دومره بدرنګ و چې تک تور و په دې مخ کې قوطي شوي وو. نبي صلی الله علیه وسلم ورڅه خندلې ویل لکه ښځه له نه کومه. نبی علیه السلام ته وایي د الله پیغمبره مال او ښځه څوک راکول؟ دا خو ما خلک ځان سره روټۍ ته نه پرېږدي، ما خلک په خپلو مجالسو کې نه پرېږدي، نو ماله به څوک لور څنګه راکړي؟ نبی علیه السلام ورته وایي پلانکي ځای کې صحابي دی ورشه ورته ووایه چې نبي صلی الله علیه وسلم رالیږلی یم. چې کله ورغی نبی صلی الله علیه وسلم سلام کلام دا هر څه په صحابي باندې وکړل. وی نبی صلی الله علیه وسلم رالیږلی یم ستا د لور نکاح کوم د ځان سره. ښځې خبره واورېدله و ده ته وګوره دا موږ په خپله معاشره کې نه پرېږدو. موږ یې ځان سره اوبه چې په کوم لوښي باندې اوبه وڅکي په هغه لوښي کې موږ اوبه نه څکو. نو دله به زه خپله لور ورکومه. نو د لورو تربیت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدرسه کې شوی و. د چا په مدرسه کې شوی و؟ د نبی علیه السلام په مدرسه کې شوی و. هغه بچی ورته وایي ای پلاره ای مورې دې ته مه ګورئ چې د ده مخ تک تور دی، دې ته مه ګورئ چې د ده په مخ کې ټاکې دي، دې ته وګوره چې دا چا رالیږلی دی، دا پیغام د چا دی؟ هغه پلار ورته وایي بچی پیغام د محمد رسول الله دی. نو چې کله پیغام د محمد رسول الله دی نو ته څنګه زما نکاح د دې صحابي سره نه کې؟ داسې اولاد تربیت. ورونو په مدرسو کې د اولاد تربیت کیږي. ورونو په مدرسو کې قال الله او قال الرسول ویلی کیږي.